الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پرون مو فإن ربك غفور رحيم 145 نمبر آیت پر میں یلو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او هغه خالق سے يهوديون دي په هغه باندې مو حرام کړلو هر هغه شای چې هغه دي نوک ولاو ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط بعظم او غو او پوزو کې ما هغه باندې حرام کړلو دی هغه چربي سیوی دی هغه چربینات هغه دی هغه شو سره یا کلمو سره لګیدلی وي یا اډو کې سره ملووي ذالک جزیناهم ببغیهم وانا لصادقون دا مو هغه ته دی هغه د نفرمانه سزا ورکړه او مو بالکل رښتیا یایو فین کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه کچیر داغه خالق تو جھٹلاو کی نو تو ورته دا وایا چې دی تو رب دی وسیع او دی لوی رحمت والا دا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او دی اللہ عذاب مجرم قوم نا لری نش اردو کی ترجمہ کروں وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی ہر ناخن والا جانور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط بعظم اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی ان کی چربی سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ لگی اور ملی ہوئی ہو ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون اور یہ ہم نے اس لیے ان پر حرام کر دی تھی کہ ہم انہیں ان کی نافرمانی کی سزا دینا چاہتے تھے اور بے شک ہم سچے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹلنے والا نہیں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ اس اللہ رب العزت دی یهودیانو ذکر کوي چې د یهودیان چې کوم دی په دغوی باندې مو دی نوک ولا جنوار حرام کړو اوس دی نوک جنوار نه څه مراد دی مفسرین دی په تفسیر کې لیکلي دي چې دی نوک ولا جنورونه هغه جنور مراد دی چې دی هغوی په خپو کې چودون نوي لکه دا اوغو دا وزاده دی هغو خپو کې چودون وي مانځ کې ورکې داسې فصله وي نو چې د کومو کې فصلان نوي که په پرندو کې دا لکه مثال بطخه شوله همدانه منا په جنورو کې ووښ شولو او خرګوش شولو او شترمرغ شولو دا داسې شیان دي چې دا په یهودیانو باندې الله رب العزت دغه شیان حرام کړي او بیا وزات اوغو دا حلاله وه خو په دې کې چربی بیا حرامه وه بیا په چربی کې الله رب العزت ورته دا تفصیل بیان کړی چې تاسو دپاره هغه چربی حلاله ده څه د هغه شو سره یعنی ملی سره کومه جنګېدلې وي یا یې اننه کومې کلمې دي څه انتړي ورته اردو کې یایي یا د انتړي سره کومه لګېدلې وي دغه چربي شوله دغه چربی چې کوم دي که نه دا یې د هغو دپاره هغه وی حلولې وي دغه چربي دینه علاوه نوره چربي چې کومه ده که نه دغه چربي د هغوی دپاره حرامه وه نو الله رب العزت دې ځکه واجب وفرمایلی ته ذالک جزیناهم ببغیهم دا ما ځکه ورباندې حرامې کړي وي چې دا د هغوی نفرماني کوله یعنی د نفرمانۍ سزا علما کرام دا فرمایي چې کوم سړی الله سره بغاوت کوي نو الله رب العزت بیا د سزا په طور باندې هغو باندې کله کله احکامات ورته سخت کی دې ځای کې ځینې مفسرینو دا یوه خبره بیان کړې ده یو اشکال یې کړی ده چې یاره دغه احکامات مشکل چې کوم دي که نه دا الله رب العزت دوو واجو باندې کوي کله کله واجه دا وي څه الله رب العزت د هغې قوم درجات ورسره بلند کوي څه سخت احکاماتو ته ویر کی هغو ورباندې عمل وکړي نو الله رب العزت هغو ته بیا لوی درجې ویر کړي امتحان مقصود وي د هغوی
او کله کله وری الله رب العزت بطور سزا بطور عذاب کوم د سخت احکامات نازل د پابندۍ ولګوي دا بنه خوري دا بنه خوري دا بنه کوي. اوس يهوديانو باندې دا د کومي پواجي آیا دا د دوی درجه الله ور باندې بلند کول غوښتلو امتحان مقصود وو که سزا مقصود و. الله رب العزت دې کې وضاحت کړه ده ذالک جزایناهم ببغیهم ویلی دغه ته مستحق احکامات ویر کو ویلی دغه نفرمانی کوله څکلا یو قوم نفرمانی کوي کنه الله رب العزت هغه باندې پکړ راولي. چنانچه الله تعالی قرآن مجید کی وجہ کی فرمایي ته ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په د خشکه او په تره کې څکلا فساد برپا کیږي نو دا د بما کسبت ایدی الناس دا د خلقو عملونو واجبي انسان عملونه څکلا بګړو شي بیا د الله رب العزت طرفه فیصله سخت شي. چنانچه یو حدیث شریف کې راځي چې ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب الله رب العزت یو سړی الله رب العزت رزق نه محروم کوي د ګناه په وجه. نن د مو په ملک څومره لوی افلاس څومره لوی غربت تا عالمی اعداد او شمار تاسو ووري مو ملک کفي ابدي د سدا اغا شپې نور څوملي مو ملک په غریب ترین ممالکو کې شماريږي. په سعودیا په حرم شریف کې نن دی وسړي بیان دا اغا یې چې زدا څوري کېږي حرم شریف نه عمرې نه راغلی او دومره قابل افسوس حالات مو ولیدلو یی چې په کې مطاف کې نه طواف کیږي ته په سړای ودرېږي چې روکا چې پښتنه ورګي چې پاکستان نه راغلی نو یو حکم دا کنه مو افلاس دوره والی بل الله رب العزت مترکړي دولت کې جنا خلکو سره پیسې وی دي سولونو دي لپاره بهر لوش نو دا دی الله رب العزت طرفه پکړ دا. چنانچه ایو بل حدیث شریف کې راځي چې د انسان په واجی په کیړه مکوړو باندې هم بوره اثرات پریوځي د انسان شرارت په واجی هغه باندې سختي وي. چنانچه روایتونو کې راځي چې کله یو شریر سړی مرشي نو د کیړه مکوړه او د ونی پوری دا شکر ادا کوي چې یا الله ډېر لوی شکر دی په واجی خو مو عذاب کې گرفتار وو خوشو یا الله چې مونږ مخ نه دلاره کړل. چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې دنیا کې داسې وخت روا چې ژوندی وي نو خلک یې تو طرف ته مایل وي او چې مړ شي بیا خلک در باندې ژوړي داسې وخت روا داسې وخت مه تېروه چې دغه دنیا نه لوړ شي چې خلک شکر ادا کوي. چنانچه علامه آلوسی بغدادي رحمت الله علیه په روح المعانی کې لیکلي دي چې الله رب العزت په د يهوديانو باندې چې کوم عذاب راوستلو د دومره سخت احکامات او تویر کو دای ویل کو جرم یې شي کړو نو فرمایي چې قرآن مجید کې الله رب العزت دی هغه جرمونه بیان کړی دي. یو قتلهم الانبیاء بغیر حق نبیونه قتل کول. دویم واخذهم الربا سود به خوړلو وقد نهوا عنه الله تعالی فرمایي چې هغه مو مانیا کړی بیا یې سود خوړل. واکلهم اموال الناس بالباطل دريان جرم ادا کولو چې د خلکو مول به په ناجایز طریقې باندې خوړل. اوس ګوره مو خپل غریبون کې سوچ وکړو اندا درې ګناهونه په مو کې بدرجه اتم رکیږي کپی کروا کې هغه چې شر کولو انبیای کرام قتل کولو مو دي انبیای کرام ورساو سره څو رویا راخستی ده. مولانا سمیع الحق صاحب غریبی پرور مانچ کې شهید کړل. مولانا یوسف لودھیانوی رحمت الله علیه بڑا سړی غریب پلیار نو شوتلای او ګولای وشتل روډ مانچ کې مرکو. مولانا مفتی نظام الدین شامی زئی رحمت الله علیه لوی شیخ الحدیث بڑا سړی غریب نه چوته تکلیف ورسولو نه چوته نقصان ورسولو غریبی پروډ مانچ کې وشتل. لاهور کې موږ کله سبا کېلو مدرسو ته ایوی مدرسې کې وړه مشمون طالبون کسون وتروغلو شینکوپی ور سراو جمعته ته نه کوم دا چټه صف کې ته ودرېدلو یو ګرهونه چکو دا وړه طالبان چې کوم دا شهیدونه کړل نو خبره دا شاید چې مو ګوره هغه قتلهم الانبیاء بغیر حق مو دي مغوی په نقش قدم باندې رواني علما مو قتل کوو نیک خالق مو نه پرېږدو هغه قتل کوو. دویم واخذهم الربا هغه به سود خوړل مو معاشره کې وکسه مو بانکونه هڅ کوم دغه خاصي سود کې گرفتار دي عوام
عوام وقت سے یو بل ته بغیر د سود نه پیسې مختلف هلو بهانې د کورونو مخالکو نه ګراو کړي دي د 140,000 روپیو کور به وي کرایه به 15,000 8,000 دا چې دي دا سود ده کنه دکان به وي پلاټونه به وي پلازي دي دا مخالکو نه ګراو کړي دي دا ټول مسود کې گرفتار دي واکلهم اموال الناس بالباطل लोगों का माल ना हक तरीके से खाते थे दादी यहूदियों वतीरावा ननी मुंह वाला वक्त सकना द रोजाना द स्कैंडल कैसे नन डबल शो दारा करोड़ योड़ाले नन प्लान की दारा लाखा योड़ाले प्लान का तो कुम दल शल लाखों की हुआ लो प्लान का 5 लाखों की हुआ लो प्लान का 2 लाखों की दची शादी दा अमवाल الناس بالباطل د خلکو مول په باطل نه حق طریقې سره خړل دی و سړی غریب بډې په مشکل ګټلی وی ډیر په تکلیف به ګټلی بل سړی بلور شي بس پنترا وته و چي دوکا وته هغه کی کړو کی وته و چي هر څونه ویوسی غریب ټوله جمع پونجي هغه ته کی نه خیر ته کی نه نو خبره دا شاید څه ګوره د يهوديون ولا اعمال ده پښتو کې متال ده چې سل کورونه پر دی وړاندې خپل یو کور پنه شي جوړوي دا نه پیسې چو سره بیا نه تم کیږي دا حرامي پیسې خدای بندګانو حلال غټه ته کډيري حرامي وګټي چوره بو خوري ته خدای شتو کوي چې پتري نه نیم نه غن زیات وخوري ویلي خپل ځون ته کابر درندای دی خپل اولاد دی پاره دا اولاد نه پکړيږي الله رب العزت اعلان کړه دا یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه دا سه ورې روانه ده ورور دی ورور نه خزه دی میړه نه میړه دی خزه نه پلور دی زوینه زوای دی پلور نه منډي وای لری لری چاله موټر نږدې نشي زه خپل ځون غا موړای نور پریک د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام به نفسي نفسي اوازونه کوي چې خپل ځنونه ته قبرونه درندول نه دی پکور الله رب العزت فرمایي وانا لصادقون مور اختیار يهوديون دایلو چې اصلا کې تاسو مسلمانانو ته ویلو چې تاسو دا یې چې یاره مو باندې دا وخه او دا شتر مرغ وغیرہ دا شیون حرام دي دا خو مو باندې يهوديانو باندې نه دا خو د نوح عليه السلام زمانه نه حرام روان دا خو اسه تاسو مسلمانانو ته ځون نه مو په سره جوړه کړه دا مو باندې الله رب العزت د ساسو په تور باندې حرام کړی الله تعالی ورته فرمایي چې وانا لصادقون لان جواب یې ورکړه دا چې دا دروغجن دي مور اختیار دا و ځون له لګیا دي مخکې دا نو حرام دا غو باندې مو حرام کړی دي د سزا ان فاین کذبوک فقر ربکم ذو رحمت واسعه امام صلی الله علیه وسلم کدا غو تو تا جھٹلاو کوي نو ته ورته وایا دا وایا چې الله دې لوی رحمت ولا ده مولانا عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه تفسیر ماجدی کې لیکلي دي چې معلومیږي دا چې يهوديانو پیغمبر علی السلام ته دایلیو څه ته دا خبرې کوي موته چې دا سي دي الله سو بروشي خو شدا سي وکړه هغه زوب رو ولا کنه نو الله رب العزت دا جواب ته ورکړه فین کذبوک کداغو تو جھٹلاو کوي د ته یې چې دروغ جاني نعوذ بالله کر اختیار خازوب رو ولا نو ته جواب کې دا وایا چې فقر ربکم ذو رحمت واسعه الله ډیر لوی رحمت والا ده الله کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اللہ تعالی مہلت ورکوي وسړی ته مہلت ورکوي ډیر مهلت ور کوي قومونو ته د الله رب العزت په صدایو مهلتونه ویر کی اخیری د پکړ ور باندې رو ولې دی اقوام عالم تاریخونه تاسو پړاو کې کنه لوی هغه تیر شوی دي فاتحین تیر شوی دي سکندر اعظم اټول دنیا فتح کړل الله رب العزت اخیری ملتان کې کوم دا کنه وکاس په غشي وشتلو لوړل کوم د بابل کې کلی کې ان نه مړ شوالو چې لوړل درها اټول خوبونه چکنا چور شوالو اندر سے رشیا نیمه دنیا فتح کړی و نن غریب لګیا دا خپل زخمونه د چټي ځون د نشي سمبلاوای نو الله رب العزت فرمایي چې ایمو رحمت ډیر وسیده ز مهلت او تویر کاو ولا يرد باس عن القوم المجرمين او مجرم قوم نا دمو عذاب تلوکیږي نه ایوا ورې زبور باندې رچی دا وته دا وایا چې تاسو خې دې غوړې و ان شاء الله ولذي واوري بدر من روشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين